أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. د سورة طه سلوختم نمبر آیت تے 14 سپاره ده. دی آیت کریمه کې د موسی علیه السلام واقعه خو شروع شو او پرونم تفصیل سره بیان کړه. په دې آیت کې د دې خبرې ذکر دی چې د موسی علیه السلام خور ته د موسی علیه السلام مور ویلي چې تلاړ شه چې دا ماشوم خو موږ په سین باندې لا وکړلو صندوق کې مو واچولو چې شی وخړلو او کچا ونیولو څه چل په وشو. نو په دې وخت کې د فرعون خزې د وینځو ته دا ماشوم ورکړو چې بازار ته ویسي کوم خزې چې دته شوده ورکول او د چا شوده وخړله نو اماغه خزرا ولي دلته به د کفالت کوي ځکه موسی عليه السلام د هر چا ته نه رولو د هر چا شوده دار خزې نه خړله بس دا خور لاړه التاوي کتل نو زړه خو په درد کو په ماشوم باندې وګیو او ته ویل دي خلکو ته چې تاسو ته د سیو سوګو نه خیمه چې هغه به د کفالت وکي دته وشوده ورکي او داغه شوده بخوري نو خزونی ولا وینځو دا کله کوي ولا وجه دا معلومات کی چې ته د سخپلای او ته چې نه خپلای نه ما دا ویری دله چې فرعون ته وینس ورته ویل چې د خپل نه ما خواصه د زړه د درد نه ته دا خبره وکړه کې دې شی کور نیموي د صفات شوی چې هغه زنانه نه راغلي دلته او کې دې شي هغه زنانو ته به خو کچرته دغه ته اورولو شو دې او خلق سید به د خزو پری خود له پمنډه منډه دالاله مورته ویل چې هغه زما ورور چې دی استاد زوی هغه خاطر خزو راو بازار کې دی خزي ګرځي راګرځي اوس ته بل زنانه پیدا کوي چې هغه ته شوده ورکی مور رااله نو بس بیا هغه چې ته ورکو ته او خړلو نو دی وینځو ویول لالته بی اسیا بی چې و د فرعون خزه او مسلمان او فرعون کافرو الته چې ویول نو هغه ډېر خوشاله شوله به دی موسی علیه السلام مور سره خبرې وکړلې چې ته بل ته موږ سره وسیږي هر څه مزدوري به موږ درکو هغه وته چې نه دا خبره نشته زه به زمالته کور دې زما زش په بل ځای نشم کولای. به هر حال دغه واقع بیانېږي بیا هغه وروسته د موسی علیه السلام خپل مور بیا کور ته راوړي عمل ته کفالت کې به چې لغټ شي به ته ورته ورسپاري به وړي الته په د فرعون په کور کې غټيږي موسی علیه السلام. نو دا الله پاک احسان ور باندې ذکر کوي چې موسی علیه السلام وي تا باندې سم احسان ما وکړو د دشمن په کور کې ملوي کړلې د دشمن چې هغه دشمن زمام دشمن دی واستام دشمن دی. دا مسله بیانې په دې آیت کې فرمایي اذ تمشي اذ یاد کا هغه وخت کله چې تمشي لاړه اختک خور دستا اے موسی علیہ السلام اے روانه وا تمشي روانه وا اختک خور دستا د پاره د لټولو دستا چې ته پیدا کولی فتقول نو ویلی خور دستا د خلق ته ویل هل ادلکم ایا زو خمتا ستا علی من اغسوک یکفله چې د دې ماشوم پالنه وکي او دتا شود ورکی او د تربیت وکي. انو فرجعناک الله پاک فرمای فرجعناک نو واپس کړي ته فرجعناک بیرته وګرځول منګه ته موسی علیہ السلام الی امک مور خپل تنبیه ته وګرځول کای دې د پاره تقر چې یخشي عینها سترګي د مور دستا هغه باندې یخشي ولا تحزن او تمغم جن کیږي او چې غم جن نشي ته دا مطلب دی ولا تحزن او چې غم جن نشي على فراقك په جداوالي دستا باندې دلته محذوف دي او دا د دې لپاره موسی علیه السلام ته ورکړ چې ستاد مور سترګې پتا یې خشي او ولا تحزن چې ستا مور غم جن نشي په جداوالي دستا باندې او وسوتوي وقتلت او ملک لتا موسی علیه السلام نفسا یو سړی
فنجیناک نو من خلاص کړل ته من الغم دغه لوی غم نه مخلاص کړل اوس دې ټکی کې هغه خبر ته اشاره چې موسی عليه السلام غټيږي او به هغه سړی وجني په سوق باندې وخی قبطي چې د فرعون د ډلې نه دی هغه ملکیږي نو به موسی عليه السلام چې د مدین ته د دې دغه نه چې د لانجه منجنه الله په خلاصي به مدین ته زی دغه احسان ور باندې ذکر کوي فنجیناک نو خلاص کړی مونږ ته من الغم د دې غمنا وفتناک او امتحان وکوم پتا باندې فتونن په امتحان کولو سره معنا دا چې موسی عليه السلام په ټول ژوند کې پنځه امتحانات لاندې واقع شوه نو دې کې فتناک امتحان مونږ وکړو پتا باندې فتونن په امتحان کولو سره پنځه امتحانات الله فلبستا نو اوسېدلې ته سنینا سوکالا فی اهل مدین په خلقو د مدین کې ته اوسېدلې اتکالا دو سره خبره کړې و د اجرت او د مزدورۍ لپاره به دو کال چې د موسی علیه السلام په خپل اختیار سره او تیر کړو سره نو لس کال په مدین کې د شعیب علیه السلام سره موسی علیه السلام تیر کړل دې ټکی کې هغه ته اشاره ده فلبثت او وسیدلې ته اے موسی علیه السلام سنینا سو کالا فی اهل مدین په خلقو د مدین کې ثم بیا جئت راغلت اوس راغلت على قدر په مقرر وخت یا موسی علیه السلام بس استا وخت مقرر شو لس کړ دې پوره شو بس به ترالی کوم ځای ته مصر ته ترالی الله وی واستنعتک او ما غوړه کړی ته اے موسی علیه السلام لنفسي د کار خپل د پاره چې هغه پیغمبري ده اذهب اسلارشا انت ته موسی علیه السلام او اخوک او ورور دستا چې هارون علیه السلام دی بیااتی پنخو زما سره اپ معجزو د ما چې ما ته درکړي هغه معجزو سره لارشه ولا تنیا سستی مکوا فی ذکری زما په یاد کې بس ما یادوا او لارشه ته فرعون ته سو ته اذهبا لارشي دواړه ته اورور دی الی فرعون ته انه بشکدا فرعون چې دی توغه سرکشه شوی دی د حدود د الله نه فرمانه شوی دی فقولا وی تاسو دواړه له دی فرعون ته موسی علیه السلام الله پاک فرمایي چې ته او دا ورور دی فرعون ته وی قولا وینا لینا نرم وینا وتوکا تیزو سره مکو چې شاو منی کنه منی بس په نرمۍ سره په حکمت سره نه کار اخلا لعله دې د پاره چې شیدا فرعون یتذکروا یا شاید چې شیدا فرعون یتذکروا چې نصیحت قبول کی او یخشا یا ویریږي د الله پاک نه یا به نصیحت قبول کی ستا خبره به اومني او یا چې د الله پاک نه به ویریږي دوه طرفه به کې خیر شي قال ویلی دوړو ربنا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دوړو ویلي ربنا اے زمون پروردگارا اے زمون رب اننا بشک مون چیو نخافو یریګو اند دې خبرنا یفرتا چې ظلم به وکي علینا په مونږ باندې سزا به مونږ ترا کې مونږ سره جنگ وکي مونږ به وجني او ان یطغى او یا با لا نورم سرکشی په دې سرکشی کې چې تا ته بدر دی وای دی وخت موسی علیہ السلام الله پاک ته چې پروردگارا موږ په دې باندې یریګو چې کدا سړی خو په ظاهري اثر زورور سړی دی کدا خبر او ته موږ راي د کوسنه چې دواره موږ سر اوسنه کی دواره موږ اون وخی مشکل پیدا نه کی او کدا نشینو د سینې چې کومه ته دستا خبره کو چې الله پاک یو دی په ذات صفات کې څوک شریک نه مني عبادت باغه ته کو د سینې چې تا ته کنزا او کې زموږ به زور نه رسیږي استا بس پکاوي او سو کو ته موسی علیہ السلام ته قال الله پاک ته فرمای چې لا تخافا مېریږي انني بشک از چې معکما تاسو سره ما په کومک سره او په نصرت سره په معاونت او په نصرت سره تاسو یې کې مخه ته امر کوي تاسو لا شي زم حمایت کوم کنه ز سره کومک کوم الله وتوي اسمع او رمز و ارى او وینمز حال احوال ټول باندې ز پیغام هر څه ز ګورم او اورم فاتياه نور شي دواړه هودي فرعون ته فقولا ورتوي ان بشک رسولا منغا رسولان یو ربک د رب دستا
ګورسه وته چې رب زمونږ ځکه د خاصم الله منلو هغه ته چې ستا رب هغه دی دا ته چې کوم شی دغه کې ځان نه خدای جوړ کړی دی باطل ته باطل باندې په حق نه رب دستا چې موږ را لېګلو او دا غي رسولانو فارسل پریدا معنا زمون سره بني اسرائيل هغه ټکی د په اشاره ده چې دا بني اسرائيل دی فرعون او د فرعون لخر ځان ته غلامان جوړ کړي او خادمان د خدمت په کول ډیر ذلیل کول به ډیر تکلیفونه به درسوله نو دا وته و چې بس خپل قوم زمون سره پریدا او موږ د الله د طرف نه راغلي رسولان او موږ تا ته د نصيحت د پاره راغلي او هغه څه پوښتنه کوي نو دا وته و چې فارسل پریدا معنا موږ سره بني اسرائيل ولا تعذبهم او تکلیفونه مور کوا دوی ته دی بني اسرائيل ته قد جئناک بشک راغلی ومنګ تا قد جئناک من راغلی تا بآیات په معجزو سره یا په نخ سره من ربک لطرف د رب دستانه الله موږ ته معجزې را کړې زموږ په پیغمبري باندې والسلام او سلامتی دا علی من په هغه چا باندې اتبع الهدى چې تابعداري کړې د سمیلاري هغه کوملار د شی الله ته عبادت کول دي ان بشک قد اوحي بتاقي سرا وحي شوي د الینا مونتا ان العذاب چې بشک عذاب د الله چې دی علی من په هغه چا باندې دی کذب چې نسبت د دروغ وی کړی دی وتولى او مخ ګرځولې دی د حق نه مخ ګرځولې او نسبت د دروغ الله ته کړی د الله پیغمبرانو ته په دې خلکو باندې به د خدای په عذاب وي اوس فرعون ته پوښتنه کوي فرعون ته دا وسوین وی چې ته دا رب ماته کې خستا سو لګه چې بل رب مشته دی نو زه خو تاسو رب خو زې مکنه د ټول د خلکو رب زې ما نو چې ته ماته دا رب کینو معلومیږي دا چې تاسو ځان ته بل رب پیدا کړی دی اوس دا پوښتنه دې نه کوي سوی قال فرعون ویلی فمر ربکما سوق دې رب دستا سو دواړو یا موسی علیہ السلام قال موسی علیہ السلام ته جواب ورکړي ربنا رب زمنګ الذي اغذت اعطى چې ورکړې دې کل شی هر شی ته خلقه شکل او صورت داغه تا تم دا شکل صورت اغه زما رب درکړې دې مونږ تم اغه را کړې دې اوس ته دا وای ثم هدا او به لار ور خودلې د ټولو ته په بل لار باندې رواني او موږ په بل لار باندې روانو قال فرعون ته نبی پختنه کوي چې فما بال القرون الاولى فرعون وته چې فما بال القرون سو حال الاولى د پخوانو خلکو وسنه پختنه کوي چې هغه خزر کتوي چې پیغمبر به مخکینی خلک څنګه نو قال موسی علیہ السلام ته وی چې علمها علم د هغه قوم چې دی عند ربي هغه زما رب سره دی موږ ته دغه معلومات نشته لا الله موږ ته د وحي په ذریعہ نه دی خودلی موږ ته د معلومات نشته د یو الله سره چې دی اعظم رب دی او هغه سره علم دی په کتاب په لوح محفوظ کې دا الله پاک خپوږي چې مخکینه خلک څنګه نو لا يدل نخطا کیږي رب زما ولا ينسى او نهيريږي رب زمانہ معنا دا چې هغه مخکینی قومونه چې دی الله پاک العیاذ بالله دروغ هم نه وي په دې خبرو کې خطا کیږي نه هیڅ کړه دا نه کیږي او بل الله نه هيريږي چې د مثال څومره خلک تیر شوی دی والله سبحانه کمې زیاته وکي دا کارم نه کوي او ته وایي چې الذي الله اغذت جعل لكم الارض چې ګرځولې د ستاسو فائدې د پارز مکا مهدن فرش وسلك لكم او رواني کړي لكم ستاسو د پارا فيها پدې مکه کې سبلن لاري د ازمکه لکه موږ تاسو په ګرځو وانزل راورولي دي الله پاک من السماء د اسماننا ما ان ابولرا ابو الله پاک دارا وره دا ته ځکه و چې د خو الله نه پیژندل دی اوس ملامت کوي په دې کې د ته اوس هغه طریقه و چې د اصلاح پکې کوي خوده په لري طریقه په راته دا وره ته نو چې ته کافر او ته مشرک او دای دا خبر نه کوي څنګه طریقې سره هغه ته بختنو کې چې تاسو رب وسوک دی دا وته وي زمونږ رب هغه سوک دی چې ټول شیان پیدا هم کړل او شکلونه وته ورکړل دا کوم تاسو ته دي اوس هغه په دې کې په خپل خبره کې فکر کې کوي سوچ او فکر کې غورځي دا فکر وکي چې دا شي به ورته وشي زما رب هغه ذات ته چې ګور ازمکه پیدا کړله
بيدای پرش غوند اوار کړلا چې موږ تاسو په کې کینو دغه شانته به پرېزمکه باندې الله پاک لارې موږ ته پیدا کړلې دا غن رسته الله پاک به اسمان نه اوبره اورولې دیو چې وسته ابو فایده ذکر کې چې خدای ابو باندې بسکې فاخرجنا رويشتل مونږه الله وي به په ابو سرا ازواجا هر قسمه بوټي هر قسمه من نبات د بوټونا هر قسمه دا الله پاک په ابو باندې راشنه کړل شتا د مختلف میوونه بوټونا اغزم پکشته ګلم پکشته دي هر قسمه شته بویدار ونم پکشته او بوی ونم پکشته دي دی ابو باندې الله پاک دا کړی دا اوس دغه ته وای دی مطلب دی چې ګنې ګوره ته په خپل چې ته بل چا پیدا کړي الله پاک شکل د بل چا در کړي او زمونږ رب هغه دی چې ګور اسمان نه اوپر اورې مکه تا چې شي پیدا کړل ځان تاسو خو دی وي خپل ځان نه خبر نه ته هغه زما رب پیدا کړي نو ته څنګه اوس د دې داوا کوي چې زه خو دی ما د ته اوس دا اشارتن دا خبره کوي دی ته فرمای کولو الله وی کولو خری ورعو او سروي انعامکم خپل سروي په دې دا کې موږ سرول به کنه چې میږي سروا مثال سروي سروا په دا کې بوټي خسته شیان لکه شنه واخه الله پاک پیدا کړ په دې باران سره اوس خلق چې دي ځنې شیان داسې چې د دین خوراک کوي معنا څنګه باغونه دي په بو باندې وبشوي دي میوي کړی دا خلق خوري سروي دي هغه په ځمکو کې ګرځي را ګرځي واخه بخوري دا چا کړ دا الله پاک کړی نو دا اشاره ورکړي چې ته خدای وي ته یو بوټي راشین کړه او زما خدای هغه چې اسمان نو بل کې چې ډیر ځمکه پښنیش تاسو په سرلی کې ګورئ ټول دنیا شنه دی وته کوي فرمای ان فی ذلک بشکا پدې کارونو کې پدې کار کې لآیات ډیر نخنه خانی دي د قدرت د الله پاک لئول النها د پاره د خاوندانو د عقل او توسوي کچرتا دا خبره خټول تاسو او د پټي عقل درکې لګ عقل درکې دوه په دې باندې فکر وکړي چې زبل چا پیدا کړي من واسه د خدای توپ دعوت کې الله دې موږ تاسو